و عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ کې خیرات صدقې وغیره وضاحت د دې دوه پهلوګانې ښه پهلو هم شته او خراب هم شته. بعض علما سیرت النبی په نوم سره عنوان ورکوي، سیرت جلسې. سیرت ویلی شي نبی علیه السلام زندگی 30 کاله چې څومره تېره کړې دا ټوله بیانول، او میلاد ویلی شي پیدایش جلسې چې صرف پیدا شوی د میلاد جز شو او سیرت څه شی شو. همدا وجه چې علماء دیوبند له کوم نوم ورکوي او بریلیانو له څه ورکوي میلاد. لیکن دا جائز هم دی او ناجائز هم دی. جائز په دې وجه باندې دی کو ته د تعلیم او تبلیغ برای سیرت نبی علیه السلام بیانې خلکو چې نبی علیه السلام د زندګۍ نه خلک واقف شي، نو جائز دی. نبی علیه السلام د ژوند نه خلک واقف شي، طور طریقو د اخلاق، او دا په هر مسلمان باندې فرض دی چې نبی علیه السلام د زندګۍ نه ځان څه شي خبر، او مسلمانان خبرول د دې نه پکار. نو دا بیا جائز دی، لیکن په کال 12 میاشتې کې دا بیا بیانول پکار او دې میاشت کې بیانول صحیح. او کو چرته علماء دیوبند په دغه طریقه بیانوي چې نبی علیه السلام د زندګۍ نه خلک څه شي خبر شي. دې لپاره جلسې کوي او دا جلسې جایز دي، او د نبی علیه السلام زندگی ځان خبرول، نبی علیه السلام تبلیغ خلکو ته بیانول، دعوت خلکو ته بیانول، دا نبی علیه السلام بیان کړي، صحابه کرامو بیان کړي. نبی علیه السلام زنانو ته هم بیان د تبلیغ کړی دی، جناتو ته هم کړی دی، انسانانو ته هم کړی دی، نارینه‌و ته ټولو ته د دې ثبوت بیا شته. او که نه ته دا عید میلاد النبی دې په وجه کې چې دا میاشت دې دپاره خاص ده او دې کې ثوابونه دي، په بله میاشت کې ثواب نشته، دې کې ډېر ثواب دی، نورو کې کم ثواب دی، دې کې میاشت کې جائز، په نورو کې ناجائز. نو بیا دا بدعت دی، ګناه ده، لکه بریلیان چې دا موقف اختیار کړي. بیا دې کې پروګرامونه کول هم صحیح نه دي، دې کې خیراتونه کول هم صحیح نه دي، دې کې جلسې جلوسونه دا ټول صحیح نه دي. بیا دې له نوم ورکړی دی عید. نو هلکه دا اختر نه نبی علیه السلام بیان کړی، دا میلاد نه نبی علیه السلام کړی، نه الله پاک حکم کړی دی، نه رسول الله پخپله کړی دی، نه صحابه کرام کړی دی، نه خلفای راشدینو کړی دی، نه عام صحابه کړی دی، نه ائمه مجتهدینو کړی دی. شپږمه صدۍ کې یو بادشاه او بعضې خلکو یو فاسق فاجر سړی او هغه دا شی ایجاد کړو. هغه زمانه کې سره علما دوه ډلې شو، یو ډلې وایي چې داسې کې خیر القرون زمانه کې نه ده شوی اتې کې، او بعضې درباري مولایان وایي چې مباح دی، صرف څه شی جایز. خو هغه بادشاه هم ډېر په احتیاط سره به کاوه، صرف علما به راغوښتل او نبی علیه السلام سیرت په کې بیاناو او د نبی علیه السلام روح ته ایصال ثواب دپاره خیرات. لیکن ورځ په ورځ پکې ترقي کیږي او هغه شی ته جوړ کو کم چې عیسایان د عیسی علیه السلام د پیدایش سالګره مناوي. لیکن افسوس خبره په دې باندې ده چې نبی علیه السلام په دې مخکې میاشت سفر کې اخیری چهارشنبه کې بیمار شوی او د نبی علیه السلام د اسلام دشمنانو هغه بیماری چې کوم دی په هغې باندې خوشحالي وکړه. نو هغه خوشحالي مسلمانانو په ذهن کې ورواچول، ستاسو پیغمبر د صحت لپاره غسل کړی او چکر یې والی و، مسلمانان یې دوکه کړل، مسلمانان به هم بیا خوشحالي کوله.
نو مسلمانان هم چې کوم دی په هغه بیمارۍ دوکه کړه ولې نبي علیه السلام صحتمند شوی و مسلمانانو به بیا هغوی خو به په بیمارۍ خوشحالي منا واخله مسلمانان هم ترې متاثره شو څه منا واخله خوشحالي او په دې میاشت کې بار ربیع الاول باندې نبی علیه السلام ګوره وفات شوی دی پیدایش کې اقوال مختلف دي 2 تاریخ هم راغلی دی 8 هم راغلی دی 12 هم راغلی ده 18 هم راغلی ده 22 هم راغلی دی اگر چې مشهور پکې 12 دی لیکن تاریخ والا چې به حساب برابرۍ نو راجح به 8 راځي پیدایش تاریخ مختلف دی لیکن د وفات تاریخ چې کوم دی هغه 12 یقیني دی دې سره زموږ د زندګۍ څه تعلق نشته نه د احکاماتو څه تعلق شته نه د ثواب او د ګناه څه تعلق شته همدا وجه ده چې د دې تاریخ نه الله بیان کړی دی نه پیغمبر علیه السلام بیان کو چرته دی کې څه فضیلت په ثوابونه وي نو نبی علیه السلام په خپل بیان کړی الله به حکم کړی چې دا څه کار کوته چې دی کې موږ اظهار د محبت نبی علیه السلام سره کوو نو اظهار د محبت ټول نه زیات صحابه کو عام اوس دا مسلمانانه کوي صحابه نه د کړه خلفای راشدین نه د کړه تاسو نه سنت نه اظهار د محبت دا بلکې دا اسراف او زیاته د وخت ضایع کول دي مال ضایع کول دي دا چټي کول دا بدعت کی راځي دا چانه دا کړي کو ثواب یې غني ثواب خو د نبی علیه السلام نه ثابت دی قرآن او سنت کې دي ثواب خو تذکرہ او کو اسی کې نو خرافات دي اسراف دي او مال او د وخت او بل پکې اختلاط راځي د خزو او د سړو اوس پکې خزي میراث مناوي او بل پکې د بیت الله شریف او د نبی علیه السلام د گنبد شریف هغه ماډلې خل جوړي او خلک به تاویږي او خلک کې پیسې شي دام ناجایز نو داسې طریقه ته جوړه شوې ده لکه څنګه چې عیسایان د عیسی علیه السلام د پیدایش دغه عیسایان ابتدا کې هم دوی د عیسی علیه السلام د پیدایش ساده طریقه مناوهله بیا له خلق نه راته نو له خزب کې شامل کې بیا له خلق نه راته ویل ډول سورنیب کې ورواچوي شي خوان واچي شي د خلق له راځي نو سرور دغه عیسایان طریقه په چا کې راځي شو ده مسلمانان او اسلام دشمن خلق يهود او نصارا دا د وفات خوشحالي مناوهي چې خدای چې نبی علیه السلام په دې تاریخ وفات شوی دی ازمنګ مسلمانانو ذهن کې چې دا تاریخ د څه شي پیدایش حالانکه یقیني تاریخ د پیدایش دا نه